د ماشومانو د وظیفې روپۍ به څنګه چک کوو. ځینې نوي کسان دي هغوی موږ ته تر اوسه پورې د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. زموږ د رجسټریشن کال وشو 2 کال وشو خو موږ ته تر اوسه پورې نه میسج راغلی دی او نه راته روپۍ میلاو شوې. دغه شانتې ځینې زاړه کسان دي هغو دوباره اندراج کړی دی نو هغو ته هم دا پته نه لګي چې موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي. خو په دې کې چې کوم کسان دا تپوس کوي چې موږ ته به د ماشومانو روپۍ چې دي دا به څنګه پته لګي زموږ د ماشومانو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو که تاسو د مخکې نه دا روپۍ راغستې د ماشومانو ده نو دې ځل به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو ځینې کسان وایي چک کوو به څنګه نو چک کول له دې ښه آسان دي. کوم چې نوي کسان دي هغه هم په دې طریقه خپل هر سره چک کوي او کوم چې زاړه کسان دي هغه هم اندراج کړی نو هغه هم په دې طریقه باندې چې خپل شناخت کارت چې دی لازم چک کړي ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي. که بیا تاسو ته کوم لیکل راځي او تاسو پرې نه پوهېږئ د هغې نه سکرین شاټ وکړئ هغه ما ته راولېږئ په کمنټس کې په هغې به زه تفصیلي ویډیو چې دا هغه به جوړ کړم. نو کوم کسان چې خپل اهلیت چک کوي یا خپل روپۍ چک کوي نو د هغې لپاره به تاسو ګوګل کولاو کړئ په هغې کې به 71 ولیکئ او هغه به سرچ کړئ چې سرچ کوئ ولنۍ ویب سایټ به ځان سره کولاو کړئ نو په هغې کې به دا مخ تاسو ته کولاو شي. که بیا هم طریقه نه درځي نو زموږ په یوټیوب چینل کې به دې باندې ښه تفصیلي ویډیو چې دا هغه شته هغه ویډیو تاسو هم کته شئ په یوټیوب کې مظلوم سپیک سرچ کړئ زموږ یوټیوب چینل باندې راشئ هغه ویډیو هم کته شئ. خو په دې ځای کې به تاسو خپل شناخت کارت چې دی د هغې نمبر به ولیکئ او لاندې به تاسو ته ښکاري 50 21 زموږ به دا کوډ راغلی دی په دغه خانه کې به کوډ ولیکئ او معلوم کړئ به ووایئ چې څنګه دغه ووایو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي نو تاسو ته پته ولګي چې ستاسو روپۍ شته که نه شته تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه ستاسو د ماشومانو روپۍ به دې کې جمع شوي دي که نه دي ټول هر سره چې دی هغه به تاسو ته په دغه ځای کې چې دی پته به لګي.